طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. سورة فاطر ترتیب عثمانی 15 نمبر سورت تے، ترتیب نزولی 43 نمبر سورت تے. نازل دے دا سورت رست دا سورت فرقان نا. کلمات پا دی سورت کی 119 دی او حروف پا دی سورت کی 314 دی. ربط مخ کی سورت سرا دا دے، مختصر رابطه دا دا مخ کی سورت کی دلائل نقلیه زیادو او پا دی سورت کی دلائل اقلیه دی، 13 دلائل اقلیه بیانی کی. بالمختصر ربط دا دے چاگه سورت هم پا الحمدللہ سرا شروع دے، دا هم پا الحمدللہ سرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد طول سنا و صفت چرے للہ خاص اللہ لردے، دا اللہ دا سی ذات دے فاطر السماوات خالق السماوات چی پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض و دزمکو. اس سنو اللہ تبارک و تعالی اسمان و دزمکی پیدا کرلا. دا سی ذات دے جائل الملائکتی گرزون کے دے فرشتو لرا رسولا استازی پحال کن دی فرشتو کے اولی اجنحت مانا چی خواندان دا وزرو دی مثنا دو دوا و ثلاثا دری دری و رباع سلور سلور. سوک دو وزری لري، سوک دری، سوک سلور. حدیث مبارک کی رضی چی دا جبریل علیہ السلام 600 وزری دی چی یو وزر خور کی نو دا مشرق نا تر مغرب پوری دا ټول زیبونی سی. یزیدو زیادی اللہ تبارک و تعالی فی الخلق پا پیدایش کے، یا فی اجنحت الملائکہ پا وزر دا ملائکو کے زیادی، یا زیادی انسان لرا عقل زیادی، علم زیادی، فصاحت زیادی. حسن بصری سے مانا کہ یزید و زیادی اللہ تبارک و تعالی فی الخلق مانا فی الخلق، خلق اخلاق زیادی خستہ اخلاق ورکی. بعض انسانان وی کنا خستہ اخلاقی سمر خستہ اخکاری. یا دارنگی زہری ابن جریج سے بویا یزید و زیادی اللہ تبارک و تعالی فی الخلق پیدائش کی یعنی حسن الصوت خستہ آواز ورطور کی. قطادہ سے ہویا، امام قطادہ سے ہوئے یزید و زیادی اللہ تبارک و تعالی فی الخلق پیدائش کی یعنی هو الملاحت فی العینین، مراد تنوی دسترگو خوگوالے دے. یو شان اندامونوی خدا بدر باندې ډیر خوگ لگی، پسترگو کی نمک وی. معام کا بس یزید و زیادی اللہ تبارک و تعالی فی الخلق پا پیدائش کی یعنی پا اخلاق کے، یا وزر دا ملائکو، یا فصاحت ان انسان لرا زیاد ورکی، یا چالر عقل زیاد ورکی، چالر علم زیاد ورکی، دارنگی چالر خستا آواز ورکی. ما یشاو چالر چیرادوی. ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی علی کل شین پرشیز باندی قدیر قادر ذات تے. ما یفتح اللہ وغا چپرانیزی اللہ تبارک و تعالی مائی موصولا هغا چپرانیزی اللہ تبارک و تعالی للناس دا پارا دا خلقو من رحمت دا سرحمتنا دا رحمت دروازی دا دنیاوی رحمت شو. دنیاوی رحمت دا دے چه رزق ورطا فراخ کی، دا شان اسباب دا آرام ورکی، زی ورکی، مال ورکی، عزت ورکی، صحت ورکی. فلا ممسک لها پس نشته دے بندون کے لها غیلرا دے رحمت لرا اس سوک نشته چی بند کی. دارنگی اخروی رحمت دا دے چی ایمان ورطور کی، علم ورطور کی، عمل صالح ولایت شو وغیرہ دا نعمت شو. فلا ممسک پس نشته دے بندون کے سوک لها دی نعمتون لرا. وما وغسم یمسک چی بند کی اللہ تبارک و تعالی سرحمت د خلقنا. وما يمسك اغا چی بند کی اللہ تبارک و تعالی سرحمت د خلقنا. فلا مرسل پس نشت دے خوشکون کے سوک لہو دی لرا
دی رحمت لرا من بعده منا اے من بعد امساکه رست د بندولو د رحمت نا سوک نشته چې واپس را خوشی کی بیا هیڅ سوک نشته وهو دا الله تبارک وتعالى العزیز زور ور ذات الحکیم خاوند حکمت ته یا ایها الناس اے خلقو اذکروا یاد کئ نعمت الله نعمتنا د الله تبارک وتعالى علیکم چې پتا سو باندې کړي دا رحمتونه نعمتونه هل من خالق یشتسو خالق غیر الله غیر د الله نه یعنی لا خالق غیر الله لا خالق غیر الله نشته د خالق غیر د الله نه يرزقكم داس چې روزي درکې تاسو لره من السماء د اسمان نه په باران سره ول ارض د زمکې نه پشین کی جاتو سره بلکې نشته بل خالق نشته هم دغه یو الله دی چې نشته نو لا اله نشته د معبود برحق نشته د لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی فانا تؤفكون فانا تصرفون پس کوم طرف ته بیا اړولې کیږي تاسو د توحید نه وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَچری تکذیب کیستا نسبت درو کیتا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی د پدی آیات کی فلا تحزن بذلك پدی خپکیګه متو فقط پتاحقیر سره کذب تکذیب کړي شو رسولون د رسولو من قبل کوړاندستانه داغي هم تکذیب شو ویل الله خاص الله لا ترجع الامور واپس کول شي ټول کارونه د دې تپوس به الله کیا یا ایها الناس خلقو ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى چې مؤمن سره وعده کړی د جنت او د منکرینو سره د جهنم وعده کړی د کافرانو سره ان وعد الله دا وعد الله تبارک وتعالى چې د حق دا غوره فلا تغرنکم مغرور دینه کی یعنی دوکه دینه کی تاسو لرا الحیات الدنیا دا جون دنیاوی ټول دوکه کړی دي یوم پاتې نه دي که مولا دی که امی دی که طالب دی ټول دوکه دي فلا تغرنکم الحیات الدنیا الله وی مغرور دینه کی دوکه دینه کی تاسو دا جون دنیاوی ولا یغرنکم او دوکه دینه کړی تاسو بالله معنا برحمت الله بالله د الله په ذات یعنی برحمت الله پر رحمت د الله باندې الغرور دوکباز شیطان دا شیطان دی ګوره تاسو دوکن کی غرور دوکی ته ویل کیږي پیش سره ضمه سره او غرور فتحه سره دوکباز یعنی دا شیطان دی داسې دوکن کی چې تا ته بس الله رحیم دی الله غفور رحیم دی الله تواب دی غفار دی کو ګناهونه بس بخیدي نه پدې دی دوکن کی الله وای دا شیطان چې دی الله وان الشیطان دا شیطان چې دی لکم تاسو د پرادون دشمن دی فتخذوه پس اونې سیدی شیطان لرادون په دشمنه باندې چې تاسو عقاید خراب نه کی دا رزل دا شیطان اعمال مو خراب نه کی ریا نه کاروان اخلي ګوره نیتونو مو خراب نه کی انما یقینا خبر دا یدو بلی دا شیطان حزبه لخر خپل لرا کافرانو لرا ستی بلی حلاکت تا لیکونو دی پرا چشی دا ڈل دا من اصحاب السعیر دا اهل دا السعیرنا السعیر مانا دا اور بلکڑی شوینا لمبو والا اورنا الذين كسان كفروا چې کفر کړي دي یعنی د شیطان تابعداري کړي دا لهم دي د پر عذاب د شدید سخت بشارت د مؤمنانو تو الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي رب کریم فرمای لهم دي د پر مغفرت بخنی دي واجر او اجر دي کبیر له افمن ایا پس هر هغه څوک زینا چې خسته کړی شوی له دلرا سوء عمله بد عمل ده چا ورته خسته کړی شیطان په وسوسو سره فراه پس ګوي دغه انسان چې دا شیطان ورته عمل خسته کړی دی فراه پس ګوري د عمل خپل لره حسنن خله کمن هداه الله دغه انسان په شان ته دغه چا چې الله ورته هدایت کړی دی نه دی دا چرته د مؤمن نیک عمل سره برابر دی نه دی برابر ابن عباس سے وې دا نازل دی په بار د ابو جهل او مشرکان مبارکی قتاده سے وې دا منهم الخوارج دا نازل دی په بار د خوارج الذين يستحلون دماء المسلمين
هغه خوارج چې د مسلمانانو وینه حلال ګڼي او اموالهم مال حلال ګڼي دې د پاره وای نازل دی افمن یا پر سره سوک زوینه چې خسته کړی شوی دی ابي جهل شو یا مشرکان یا د خوارج له دلرا سوء عمله بد عمل دده فرآه پسګوري دی بد عمل لرا حسنا خله دی پشان ته دغه چا چې نیک عمل دی نه دی دغه انسان فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى يضل گمراه کوي من يشاء چال رای چې را دوش ويهدي هدايت ورکی الله تبارک وتعالى من يشاء چال رای چې را دوش نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بچ کله داسې آیات راغلل نو د اعلان به د خیر دعا کوله لك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نطول دا دعا وکي اهدنا الصراط المستقيم اله مونتنی غلا روخایا بس د اله مرضی ده خلق پیدا کړل سوکی یمین تلړکل خیړخته وی هؤلاء من اهل الجنه دا جنتیان دي لا ابالي وی حس باک منشتا سی جهنم تلړکا وی دا جهنميان دي لا ابالي حس باک منشتا سوک جهنم کی سوزی الله تبارک وتعالى دهغه پیسه سوک جنت تزید هغه پیسه نو داسې دعا پکار ده الہ مالا یضل من یشاء کی مراوله الہ ما ويهدي من يشاء کراوله فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى يضل گمراه کوي من یشاء چاله چې را دوشي ويهدي هدایت ور کوي من یشاء چاله چې را دوشي فلا تذهب تسلید رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پس ندیزی نفسک روحست علیهم من علی عدم ایمانهما پنر اورلو د ایمان د دی باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بډې تبلیغ کو دی ته کافرانو تدیب ایمان راونړو محبوب بډیر خفغان ښکارا کولو ډیر افسوس به کولو ډیر غمجن بوم دادا اغشان معنا د لك سوره الكهف کی وی فلعلك باخع نفسك خایگی تو باخع نفسك من قاتل نفسك وجن کې نفس پلرا دا چې دی ایمان نه وروړي په دې قران باندې نه نفس موجنا داسد معنا دهم فلا تذهب پس ندیزی یعنی ندی هلاکیږي نفسك نفس تا روحست علیهم من على عدم ایمانهم په نراولو د ایمان د دی باندې حسرات د وجه د افسوسونه د وجه د خپمنتیاګانو نه دا روح ستاد نه زکه چې د هدایت اختیار الله سره دی هر کله چې الله سره د دې اختیار دی نو ته دومره خفغان مکه و چې دا غي د وجه نه مرشي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى علیم پوهه بما پاکارونو باندې یصنعون چې دی کیدا کافران دلیل عقلی والله الذي الله غزاد در سره چرالیږي الرياح بادنا رياح چې جمع راشي نو رحمت د پاره وي ريح چې واحد راشي نو عذاب وي فتثير پس پورته کوي د الله تبارک وتعالى دی بادونو لرا نه فتثير پس پورته کوي د بادونه سحابا وريزي لرا رب کریم فرمای فسقناه پس شړو مونږه ودي وريزي لرا وشړو مونږ دی ورېزه لرا یعنی راکاګو اله بلدن یو خاریه ته میتن منیتا چوچوي بارانو شي پاغه باندې د ورېزه په ذریعہ باندې فاحینا پس را جوندی کو مونږه به په دې بد باران او بو باندې الارض د زمکه لرا دا وچو زمکه بعد موت هاني ورسته د مغنا ورسته د اوچیدلونه واپس راشنه کو دا مونږه لکه څنګه چې الله عزت ازمکه شنه کوما منظمکا ام کذالک ام د غرنګ نشور بیا را پورته کیدل دي من القبور د قبرونو دغه څه بیا واپس پورته کوما دا مړی من هغه سکان چې یرید اراده لري العزت د عزت فلله فخاص الله لرا العزت او عزت جميعا غونډه الله لرا عزت ته الیه دی الله تبارک وتعالى تيصعد پورتکیږي خيږي الکلم الطیبه کلمه طیبه مرادنا لا اله الا الله دا امام نصفی سے ویني درجه د قبول ترسیږي او قتاده سبهم ويا يقبل الله قبل الله تبارك وتعالى كلمه طيبه
دا کلمه طیبه. مراد تینا یا تسبیحات یا لا الہ الا اللہ یا ذکر شو، تحلیلات شو، تلاوت شو، استغفار شو. علامہ قرطبی دلتا ویا دلتا صعود پا مانا دا حرکت الى الفوق سر نده، یعنی خطل برا مراد تینا ندی چه ددیزی روان ده، دا مراد تینا ندی برا خطلل، مراد تینا قبول ده چه قبلیگی. ذکر علامہ قرطبی وی چه دا ثواب زیونه بردی او دا عقاب زیونه لاندی دی. انو الیه دی اللہ تبارک و تعالی تا یسعدو پورتکیگی، یعنی درجی دا قبول ترسیگی الکلم الطیب کلمی خستا. مرادتنا کلمہ دا لا الہ الا اللہ یا استغفار شو، تلاوت شو وغیرہ. والعمل الصالح وعمل صالح عمل يرفعو وچتی اللہ تبارک و تعالی ہو دی عمل صالح لرا، یعنی دا هم قبل یا والعمل الصالح وعمل صالح چنه يرفعو چتوی عمل صالح هو دی عامل لرا پا مرتبه کی چه سوک دا عمل صالح کیا دا پا مرتبه کی وچتیا. والذین کسان یمکرون چه فریبون کیا السیئات دا بد اراده لري لکه دار الندوه کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلاف دا کافران جمع شیو بد اراده وی. چا ویل چې لیقتلوک وجنو به، چا ورته ویل چې نو وی تړیا، چا ورته ویل چې در جلا وطن کیا آغا یادیا. والذین کسان یمکرون چې فریبونه کوي سیئات د بد اراده لري تعالی را. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم دید پر عذاب د شدید سخت. ومکر اولئک مکر دغه کسانو هو دا مکر د دی الله و یبور هلاکیږي، د دې مکر هلاکیږي الله و. والله الله تبارک وتعالى خلقکم پیدا کړی تاسو لرا من تراب د خاورنا، یعنی آدم علیہ السلام د خاورنا، ثم بیا پیدا کړی الله تبارک وتعالى نسله نسل د آدم علیہ السلام لرا من نطفه د نطفینا، ثم بیا جعلکم ګرځولی تاسو لرا یعنی معکم تاسو ازواجن جوړه جوړه ذکر او انثى نرینه او زنانه. وما تحملون حامل کیږي من انثى او زنانه ولا تدعون نزیږي د حامله زنانه الا مگر بعلمه بعلم د الله سره. الله تبارک و تعالی ته داغي علم وي او په تقدیر کې داغي فیصله وي. وما يعمر عمر نشي ورکوله من معمر يوم عمر والاتا طويل العمر توقد عمر والاتا ولا ينقص نشي كما ولد دينا من عمره د عمر د دينا الا مگر فی کتاب دے په کتاب لوح محفوظ کې. نه چوردا دے چې چاته ډیر عمر دے چاته لږ عمر دے دا ټول په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. ان ذلك یقینا دا زیاتول د عمر او کمول د عمر ازدیاد او تنقیص علی الله په الله باندې یسیر ډیر آسان دی. عمر کې زیادت په سبا ناراضي په بر الوالدین باندې چې والدینو سره نیکی کې د والدینو خدمت کې نو ستا په عمر کې به زیادت راشي. دارنګ په صله رحمه سره چې خپل خپلوانو سره خپل ولی نه کټ کې په دې سره عمر زیاتیږي. رب کریم فرمایي وما يستوي البحران ندی سره برابر دو بحرونه چې یو خوږ د بل تروشته، دو قسمه بحرونه دی ندی به سره برابر خپلو کې. هذا دا یو چې دی وی عذب ډیر یو خوږ دی، عذب معنی خوږ دی، فرات زیات خوږه تند ماتون کې دی، سایغون چې په اسانه سره تیرودون کې دی، شرابه بداغم. وهذا دا بل بحر چې دی ملح معنی مالگیز دی، اجاجون چې مایل دی تریخوالی تا ډیر د تروشوالی نه تریخ لګي. دا غټ بحرونه چې دا تروشوي د کراچۍ بحر شو ګوري دا تروشته. وهذا دا بل چې دی الله و ملح مالگیز دی، اجاجون معنی چې مایل دی تریخوالی تا. ومن كل البحرين هر یو د دو بحرونه تاكلون تاسو خوراک کوي لحمن معنی غوخي، طريا تازه چې میان دي،
هغه غوخه چې د ډاکټرې په لحاظ سره هیڅ نقصان نشته، هیڅ تاوان نشته، د مې غوخه ده. او ذهن ته ګوره فائدہ ورکوي او حافظه ته نقصان ورکوي. هر ګرم شي ذهن ته فائدہ ورکوي او یخ شي حافظه ته فائدہ ورکوي. نو چې اعتدال نکار واخلې شي واخستلې شي مې سره چې ماسته استعمالینو برابر راځي. دغه شانتي یخ شي چې هغه سره لږ ګرم شي استعمال ک. رب کریم فرمایي تاسو خوراک کوئ د دې بحرونو نه، دونو بحرونو کې وي میان وي، لحمن غوخي طريا تازه تازه چې میان دي. وتستخرجون او باسر او باسي تاسو حلیتن غاړي زیورات ملغلري. ګوره من المال حدون العذب مالګیز والا کې دا وي، مالګیز بحر کې په دې خوب بحر کې نه وي. تلبسونها چې هغه تاسو دی لرا دي زیورات ولرا استعمالوي، یعنی استعمالوي. وتر الفلك تبغوري دي کشته لرا فيه په دې بحر کې مواخره چې سری کون کې دا وبودا شلون کې دا وبودا دا ولشلې دا وبل تبتغوا دي لپاره چې تاسو طلب کوئ من فضله د فضل الله نه رزق زیاتی روزي به تجارت په تجارت سره. ولعلکم بل دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ په نعمتونو د الله باندې. یولج الليل دنکی الله تبارک وتعالى الليل د شپې لره فی النهار پورس کې، ویولج النهار او دنکی دی ورځ لره فی الليل پشپ کې کله شپه غټي کله ورځ دا شانتي. وسخر الشمس او تابع کړ الله تبارک وتعالى دی نور لره والقمر استقمه لره كل هر یو د دین یجری روان وی لاجل مسمى تر وقت معلوم پوره چې ورځ شونو سحر نواله تر شپې پورې تر ماخامه پورې ټول دنیا ته نه مراد شي تر قیامت پورې تر وخت معلوم پورې. ذالکم الله د دې صفات خوان الله الله دې چې د شپه دنکې پورس کې ورځ دنکې پشپ کې د دې صفات خوان الله دې. ربکم چې رب تاسو دې له دې الله لرا الملک بادشاہی دا. والذین غبتان تدعون چې تاسو بلې د مدد د پاره من دونه سوا د الله نه بغیر د الله نه چې تاسو دا بوتان بلای الله وي. ما یملکون قدرت نلري د بوتان ملکیت نلري. من قطمیر من زائد ده په اندازه د قطمیر. اکثر مفسرین وایي قطمیر د کجوري په زړی باندې چې کومه پرده باریک پرده پراته وي هغه ته قطمیر وایي. دومره ملکیت هم نلري دا بوتانو، دا قمقل دي ته عبادت کوي. ان تدعوهم کچره بلای تاسو دی بوتانو لرا مدد د پارا لا يسمعون اور دعاکم بلن استاسو ولو سمعوا بالفرض والتقدير اور خنا بالفرض والتقدير کچره واوري مستجابو نو جواب ندر کې لكم تاسو لرا ويوم القيامه پورز د قیامت باندې پورز د قیامت یکفرون کفر بکیا دا بوتان به شرککم په شرک تاسو باندې چې د الله نه ویریږي بیا بسوي دا بوتان د یاري د وجنه به ما کنتم یانا تعبدون نو تاسو چې موږ لرم عبادت کولو مشرکانو. رب کریم فرمای ولا ينبئك خبر ندر کوي تعالی را پر حقایق باندې یو خبیر من الناس یو خبردار د خلقنا مثل خبيره په مثل د خبردار ذات چې الله دې عالم دې په کل اشیاء باندې، یعنی د الله تبارک و تعالی چې څنګه خبر درکې تا ته بل خبیر داسې خبر نه درکې تا ته. یا ایها الناس ای خلقو انتم تاسو چې الفقراء فقراء فقیران یعنی محتاج الى الله الله ته پټول اشیاء کې په دنیا او آخرت کې الله ته محتاج ہے. والله والله تبارک و تعالی چې دی هو الغنی دا بے پروا ذات ہے. ستا مالته احتیاج نشي شسته احتیاج نشتا. الله الصمد الله بنیاز ذات ہے. والله الغنی والله تبارک و تعالی بے پروا ذات الحمید محمود فی افعاله تعریف لایق ہے. ستایل شوی دی ان تعریف لایق دی. الله تبارک و تعالی غزاد دی چې دا غینه سوالونه کینو په غضب وی ته غوسه وی. من لم يسأل الله يغضب عليه. انسان ته ورشه ورځ بد ته صدر کې سوال ته نه وکي دوی مرز باندې ورش تندې به د تتروش نیولې غوسه به درته
الله په دې باندې غوسه کیږي چې انسان ما نه وغواړه وجيب دعوت الداعي اذا دعاني دعا د دعا کوونکی دعا قبلهم کلم چې ما نه غواړي الله ویا یشا کچره اراده وشي د الله تبارک وتعالى یذهبکم بو بزی تاسو نه ټول به هلاکی دباو دے سم شي خلقو وياتي اوراتلبو کی بخلق جدید په مخلوق نوی باندې وما ذالک نده دا ختمول استاسو علی الله په الله باندې بعزیز معنا شدید سخت نه ده ولا تزرو نشی بار ولې وازرتن یو بارون کې وزر اخرى بار د بل چا بوج د بل چا یعنی پیټ د ګناهونو د بل چا رب کریم فرمای وین تدعو کچره وبلی مثقله منا نفس مثقله یو درون باره په ګناهونو باندې چې درون شوی وي چې درون وي د ګناهونو نام بل څوک راوغاړي دا الی حملها د پاره د بار وردا ګناهونو چې کومې درون کړي دي د پاره بل څوک غواړي چې دا زما ګناهونه بار کی نو رب کریم فرمای لا يحمل منه بار بنکړي شي منه د دینا د ګناهونو د دینه شین څه شي هیڅ څوک به نه اوچت نه کی دا ګناهونه ولو کان اگر کوي ذا قربا خپل خپلوان ددا پلار د ورور د زوی د مور د فلا يحمل منه شيء هیڅ څوک به نه دا بار نه کی الله وي ابن عباس سے قول ذکر کې امام بغوی سے باغسته ده ويلقى الاب والام ابنه مور پلار به زوی سره ملاقات شي مور پلار به ورته وي یا بني احمل عني بعد ذنوبي زما زویا بار که زما بازي گناهونه اغه زوی چې په دنیا کې به نازولو سمناز به هغه ورته څه جواب کوي فيقول پس ورته وی لا استطيع طاقت نلرما طاقت نلرما رب کریم فرمایي ولو کان اگر کوي ذا قربا خوند قرابت خپلوان ستا زوی پلاروي نو دی بمبار نه کستا دا گناهونه انما یقینا خبر دادا تنذرو تو ير ورکه یعنی استا ير نف ورکه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين دا اغه کسانو لرا یخشون چې یریږي دی ربهم در خپلنا بالغیب په غیب سره الله لیدل نه دی یریږي تینا واقاموا الصلاه او قائمي منزلرا ومن راسوک تزکا چې پاکي کو نفس پلرا دریانا یا پاکي کو نفس پلا په زکات باندې زکه چې زکات هم پاکی خلق فانما پس یقین خبردادا یتزکا پاکی دے نفس پلرا لنفسه د پر د غټه د نفس پلرا غټه د دتا نفس ته غټه دا و الى الله خاص الله المصير وتل دی باب تاسو ته بدلی درکیا رب کریم فرمای وما يستوي الاعمى ندی سره برابر الاعمى لوند والبصير او بنا لوند مراد کافر دی بصیر نه مراد مؤمن دی نو داسې کافر او مؤمن ندی برابر لکه څنګه چې لوند او بینا برابر ندی یا الجاهل والعالم جاهل او عالم سره برابر نه جاهل لوند عالم بینا دی ولا الظلمات ندی سره برابر تیاری ولا النور او نرناګانی نو کفر او ایمان بسنګ برابر شي کفر ظلمات کفر نور رڼا ایمان شو ولا الظل ندی سره برابر سوري ولا الحرور گرم باد دا عقلن برابر ندی الله وی الحرور ابن عباس سے وی الريح الحاره هغه گرم باد ته ویل کیږي نو دغه شان جنت او جهنم بسنګ برابر شي چې دا دوه سره برابر نه وما يستوي ندی سره برابر الله وی الاحياء او ژوند او الاموات او نمړي نو کافر او مؤمن تینا مراد شو کافر مړ دی مؤمن ژوند دی یا بعض وی العلماء والجهال عالمان او جاهلان سره برابر ندی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يسمع ورأوريا من يشاء چاله چې اراده وشي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به بیان کولو دې کافرانو بزان شپېلې کو کون به کو دا سه بزان کو چاړو د س اوریدلی نه دي کافرانو رب کریم و ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يسمع ورأوريا من يشاء چاله چې اراده وشي وما انت نيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلي ورکیا بمسمع منا ور اورون کې من فی القبور هغه چاله چې دی په قبرونو کې ان د کافرانو مثال پشان ته د مړو دی هغه قبرونو کې چې دی وې دې ته اورول نشي کوله ان الله يسمع من يشاء الله ور اوري چاله چې اراده وشي
ان انت نیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا نذیر مگر ير ورکون کی ان یقینا من ارسلنا کلیگل من تعالی بالحق بحق سلام بشیرا زیر ورکون کی د جنت و نذیرا يرون کی د نار د جهنم و ان من امه نشتره امه الا مگر خلاتر شوی فيها پاغي کی نذیر یو ير ورکون کی رسول و ان یکذبوک کچره تکذیب کی داستا دا مکیوال مشرکان فلا تحزن پس خفغان مکو په دی باندې فقط پتا کی سره کذب الذين تکذیب کړه کسانو من قبلهم چوڑان دي د دینو جاءتهم راغلی دی رسولهم رسول لري بالبينات په واضح معجزات باندې واضح دلایل باندې وبالزبر او په خبر د کتابونو اولنه باندې یا وبالزبر په صحیفو اولنه په صحیفو باندې لکه شیش علی السلام ته د صحیفه وی ادریس علیہ السلام ته 50 ابراهیم علیہ السلام ته لس آدم علیہ السلام ته لس وبالزبر یا په خبر د کتب اولنیو یا وبالزبر په صحیفو باندې وبالکتاب او په کتاب المنیر من رڼاون کون کې باندې یعنی مبین د حلال او د حرامو ثم باخذت الذين ومن والله کسان لرا ما وی الله کفروا چې کفر کړو فكيف كان پسنګ دې زما نکیر من تغییر زما عذاب درا عذاب مې خطرناک دی وی